सूरज ग्रहण څه شی دی؟ सूरज ग्रहण مطلب داره نور توریدل یا نور تندر نیول. محترمو یاد لرئ سورج گرهن چې دا د نن زمانی خبره نه ده، بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم راغلی. کله چې د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم وفات شو، نو په دغه ورځ باندې نور تندر ونیو، نور تور شو. نو صحابه کرام ووی چې یاره دا تندر د ابراهیم د مرګ د وجنه وشو، دا نور چې تور شو دا د ابراهیم د مرګ د وجنه. حضور مبارک چې کله راغی هغوی ورته وفرمایل چې د دې تورېدلو تعلق د چا د مرګ یا د ژوند سره نشته، بلکې دا د الله د نشاناتو نه یو نشانی ده. نو محترمو د نور تورېدل چې دي دا یاد لرئ د دې د چا د ژوند یا د مرګ سره څه تعلق نشته، بلکې د الله د نشاناتو نه یو نشانی ده. محترمو دا یاد لرئ چې یاره دا نور کله تندر ونیسي، نو دې دوران کې څه ضعیف عقیدې دي، ضعیف الاعتقاد بعضې خبرې دي. الله رب العالمین دې ته موږ تاسو وساتي. ځینې خلک وایي چې یاره نور تندر ونیسي نو په دې دوران کې حامله زنانه چې دا بهر ته راوتل ورله ښه نه دي، هغې ته نقصان میلاویږي. نو دا خبرې چې دي دا ضعیف الاعتقاد ده، دا کمزوري خبره ده، د دې په دین کې څه حیثیت نشته. اگر چې دا د الله د عذاب نښې دي، د الله د عذاب نښې دي، خو لیکن داسې څه خبرې دا شرعي حیثیت نه لري، د دې په دین کې هیڅ حیثیت نشته. محترمو سورج ګرهن او چاند ګرهن دا دواړه راتلی شي. کله چې الله وغواړي نو چاند ګرهن او سورج ګرهن راوستی شي، د نور رڼا کمولی شي، نور تورولی شي، او دارنګې الله چې وغواړي د سپوږمۍ رڼا هم کمولی شي، هغه تورولی شي. او کله چې الله رب العالمین وغواړي د دې دا رڼا بیخي هم اغستی شي. دا د قهر خداوندی نشانی دي. په دې وجه باندې حدیث پاک کې فرمایي، د مسلم شریف حدیث ته کله چې تاسو دا سورج ګرهن ووینئ نو الله رب العالمین ډېر یاد کوي، الله رب العالمین ډېر یاد کوي. مفسر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمه الله هغه فرمایي دا د قهر خداوندی د الله رب العالمین د قهر د ظهور وخت دی. په دې وجه باندې په دې وخت باندې منځونه وکئ، دعاګانې وغواړئ، صدقه ورکئ، غلام آزاد کئ، دې لپاره چې الله رب العالمین در باندې خپل رحم وکړي. او دې لپاره په کتابونو کې عالمگیری دارنګي شامی نورو د مذهب معتبرو کتابونو کې مون ذکر دی چې هغه د حدیثو ګڼ شمېر کې کتابونو راغستی صلات الکسوف په دې نوم سره پې هغوی بابونه تړلي دي. نو هغوی فرمایي چې 2 رکعته مونځ به کوي، او دا 2 رکعته مونځ به داسې کوي چې نه به وله خطبه کېږي او په جهر به هم نه ویلی کېږي، بلکې د جمع مونځ که کېږي نو په پټه به ویلی کېږي. 2 رکعته مونځ به کېږي او د عام مونځ په شان یوه پکې رکوع او 2 سجدې څنګه چې دا نور مونځ دی په دې طریقه باندې. هغوی فرمایي چې دا مونځ سنتي مؤکده دی د سورج ګرهن دپاره. نو مسلمانانو په خدمت کې اپیل دی چې کله هم داسې حالات راشي نو په داسې وخت کې مانځه ته توجه پکار ده، د الله ذکر ته توجه پکار ده، استغفار ته توجه پکار ده. نو په داسې حالت کې 2 رکعته مونځ کول دا سنت مؤکده دي، ځان له هم کولی شي او په جمع سره هم کولی شي. خطبه ورله هم نشته او دارنګې قرات به هم په جهر نه وي بلکې په پټه سره به قرات وي. الله رب العالمین دی مونږ تاسو د خپل عذاب نه، د خپل د فقر نه په خپل حفظ و امان کې ولري. الله رب العالمین دې زموږ ستاسو د ټولو مسلمانانو توبې قبول او منظور ګرځي. الله دې موږ ته نیکو توفیق راکړي او د بدونه دې الله موږ ساتي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.